بل زما محترم ورونو چې یو جنۍ ده او د هغې خاوند مړ شو، زموږ د پښتنو یو بل یو غټ ظلم درته ښیم، غټ عظیم ظلم، هغه دا دی په دې باندې ځان پوه کوي. مثلا یو لور دې چاته ورکړې ده او د هغې خاوند هلته مړ شو. چې مړ شو د دې څو لیورونه ژوندي دي؟ 100. اسلام دا وایي چې دا جنۍ اوس چې دا خاوند دې مړ شو کونډه شوله، دا خپل اختیار کې ده. کله چې د دې جنۍ خاوند مړ شو په دې ورځ باندې دا جنۍ د دې خلکو نه ده، نه د سخر ده، نه د خواښې ده، نه د لیورونو ده. دا جنۍ بس پردی شوله. البته د سخر نه ستر نشته ځکه سخرې پاتې شوی دی، نکاح ورسره ټول عمر حرامه ده. خو د دې د نکاح اختیار دا د سخر په لاس کې نه دی، دا د پلار په لاس کې نه دی، دا د رور په لاس کې نه دی، دا د لیور په لاس کې نه دی، دا د چا په لاس کې دی؟ د دغې کونډې په لاس کې دی. او ما ته پښتانه څه کوو؟ وایي څنګه به رانه بل ځای کې ته وایي خاوندو کې؟ یا لکه دا ستا کوم بچي چې پاتې دي دا خو ټول چې دي نشیان دي، دا خو ټول بدعمله دي. دا جنۍ نه غواړي چې ستا کوم زوی وکړي، زور ورسره کې، په زور باندې نکاح نه کېږي. حدیث شریف کې راغلي چې د ځوانې جنۍ نه به تپوس کې او د هغې جنۍ سره چې د هغې خاوند مړ شوی دی، سیبه ورته وایي په اسلامي اصطلاح کې، د هغې سره به مشوره کې، مشوره چې دې پلانکي ته دې ورکو خوښه دې ده که نه، ابه په ښکاره الفاظو کې وایي چې او یا نه. زموږ ستا پښتانه دا ظلم کوي، دا زما انګور ده څنګه به بل ته ودی؟ بس یو بیکاره زوی به د هغې نه به په عمر کې یاره یو 30 کاله کشر هغه ته به په نکاح باندې کي، د خپل زوی چې دی زندګي به هم برباده کي، د خپلې هغه انګور زندګي به هم برباده کي. صحابه ته لاړ شئ، د صحابه ښځې، صحابه چې کله وفات شوي دي، نو مثلا صحابي وفات شوی دی د قریشو د قبیلې دی، او دغه رنګې دغې ښځې خاوند کړی دی په بنو تمیم قبیله کې. نو دا څه ضرور نه ده. زما په خبره پوه شولې چې د کومې ښځې خاوند وفات شو او هغې دا غوښتل چې په خپل لیورونو کې څوک نه کومه، هغه به نه مجبوروئ که په زوره دې ورسره نکاح وکړله، ته هم ګناهګار یې، ستا پلار هم ګناهګار دی او ټول قوم دې ګناهګار دی. پرېږدې خپل اختیار ته چې چېرته یې خوښئ، صالحه نیکعمله خاوند به ځان ته وکړي چې د هغې خوښئ. الله دې ول ماته بیا تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.